أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مونږ چې د نبي علیه الصلاة والسلام کور ته رالو د حضرت علي رضی الله عنه د کور او د هغه کور چې دی مسجد هم دی او کور هم د هغه د اوسېدو ځای و. هغې نه چې دی هغې زیارت هم وکړو. اوس رالو دا چې دی د نبي علیه الصلاة والسلام کور دی او دا هغه چې دی دا جومات هم دی او کور هم دی. په دې کې چې دی نبي علیه السلام په دې کې چې دی اوسېدو ټول ژوند چې دی هغه ډېر ژوند هغه په دې کې تېر کړی دی او په دې علاقه باندې چې دی نبي علیه الصلاة والسلام نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم چې دی نو د دې طایف دې خلکو چې دی نو دلته چې دی نو هغه په کاڼو باندې ویشتی او په هغه وخت کې او د نبي علیه الصلاة والسلام د خپلو مبارک نه چې دی وینې تللی وي او دې خلکو چې دی نو په نبي صلی الله علیه و آله وسلم باندې سخت ظلمونه کړي. د دې باوجود چې نبي علیه الصلاة والسلام چې دی نو خیرې دوی ته بیا هم نه وي کړي. ولې چې جبرائیل علیه السلام چې دی نو اول الله رب العزت راولېږي وایي چې که ته غواړې نو زه به په دې چې دی نو دا غرونه په اختر کړم. او نبي علیه السلام چې دی د هغې باوجود هم هغه بیا هم خیرې ونه کړه. بیا وایي چې نه که دوی نه د دوی بچي د دوی اولاد چې دی نو دا به ایمان راوړي او خیرې ونه کړي. یا ته وایي چې نه ته واپس هغه چې دی نو واپس کړه. نبي پاک صلی الله علیه و وسلم چې په دې کې به عبادت کولو 15 وخته او یو وخت مونځ کولو. کافران چې دی نو د دې غر په سر باندې راغلي وو او په هغه باندې چې دی نو دا کاڼی چې دی دا راغړو غټ کاڼی دی. دغه خاص چې دی نو دا راموني چې دی دا تور کاڼی دی دا پرې سر هرې کوډګۍ سره دا چې دی نو یو وړوکي ګوتۍ بیا چې دی راموني کړی دی. اوس هم پاک ځای باندې هغه شان دی. نبي علیه الصلاة والسلام چې دی په دې طایف کې ډېر ښکلی ژوند تېر کړی او د ګاونډ کې چې کومه ښځه وه بوډۍ دا هغه بوډۍ کور دی. په دې کې چې دی نو اوس زکم راختلي ولاړ دي او په اخره کې چې دی نو د زنکدن په ټایم کې چې دی نو دې ایمان راوړی او کلمې ویلې وه. دا د هغه بوډۍ کور دی. اوس هم چې دی نو د هغې دیوالونه هغه شانتې کې دي او دا یو څو لرګي پکې اوس هم پاتې دي. مونږ چې دی نو اوس په اخره کې دې ځای کې چکر له چې دی نو لاړو زموږ ټول ملګري چې څومره دي هغه دارې په دې خوا شا کې ګرځي او زیارت یې چې دی نو وکړو. د نبي علیه الصلاة والسلام کور ته چې لا دی هغې ته لا مونږ نه یو ورغلي. ورش داسې سیلمه و په دې باندې چې دی مونږ رالو او وم کتو دا چې دی دا ټول زمونږ انډیوالان دي. دا چې دی دې نبي علیه الصلاة والسلام چې دی نو په دې لاره باندې تللو او په دې باندې چې دی نو هغه بوډۍ چې دی نو په هغې باندې به خزله ور اچېله او په اخره کې چې کله هغې به خزله ور اچېله بوډۍ یو ورځ چې دی نو خزلې نه واچېلې. نبي علیه السلام چې دا لار ده دې ته وګورئ په دې ټایم کې چې دی نو باران ورېږي ویډیو خو ډېره ګران دا لار ده او دا هغې ګوره دیوال دی. په دې ځای چې دی نو نبي علیه الصلاة والسلام په دې لاره تېرېدو هغې به روزانه خزله ور اچېله. یو ورځ هغې چې دی نو خزله نه واچېلې. نبي علیه السلام په سوچ کې شو چې ولې دې زنانه چې دی نو دغه روانه اچوله. چا نه تپوس وکړه خبر شو چې هغه خو بیماره ده. نبي علیه السلام چې دی نو د هغې باوجود ګوره باور نه وی نبي صلی الله علیه وسلم د دونه دغه باوجود چې دی نو بیا هم ګوره د هغې تپوس له راځي. ګوره څومره د افسوس خبره ده. زمونږ خلک چې دی که څوک د چا سره معمولي دغه وکړي چې دی نو د مرګه پورې چې دی نو د هغه سره هغه دوا سلام هم نه کوي هغه تپوس او دغه خلاصه کې چې د هغه سره دوا سلام هم نه کوي. ګوره نبي علیه السلام چې دی داسې هستي وه الله رب العزت تعالی داسې شان ورکړی و چې هغه د دې باوجود هم چې دی ګوره یو طرف ته پې خزله څونه یو سپک څیز دی. په نبي علیه الصلاة والسلام چې دی دې بوډۍ به راچېله او هغه یو ورځ بیماره شو خزله یې نه واچولې. نبي صلی الله علیه وسلم معلومات وکړو نو چې بیماره و نبي علیه الصلاة والسلام چې دی نو په دې لار نه د هغې کور ته د هغې تپوس له راغی. چې راغی نو دا حق یې رانه شو چې ګوره لکه زه په ده باندې ټول عمر خزله ور اچوم زه بیماره شوم نو د دې باوجود هم دی چې دی نو زما دغه له راغی نو د هغې د وجې نه چې دی نو په هغې بیمارۍ کې هغې چې دی نو کلمه وویل او ایمان یې راوړو د نبي صلی الله علیه وسلم د هغې هستۍ دغه نه چې دی هغې سبق واخیستو. ګوره لکه داسې نبي پاک صلی الله علیه وسلم داسې اخلاق وچلول او داسې اخلاق هغه چلولي چې هغه دی چېرته چا د خیرې نه وي کړي چا ته رد بد نه ویلي د چا نه چې دی نو بدې اخیستې سوچ نه و کړی که نه هغه ته بیا الله رب العزت ورته ویلي که ته غواړې د احد دا غرونه به زه ټول د سرو کړم ستا سره چې دی نو ګرځي. که هغې باوجود ما ګوره د دنیا لالچ نه و کړی. نن سبا چې دی نو مونږ خلک ټول خلک چې دی سره اول زه او پسې زموږ دا ټول خلک څومره دنیا خلک دی ټول چې دی نو اول د پیسې او د دولت او د ګاړو د کوټیانو په لالچ چې دی نو
ټول ژوند روان دی تېرېږي او څونه چې دی نو دغه کوي او نبي پاک صلی الله علیه وسلم چې دی هغه داسې په یو داسې ځای کې ته وګوره دې ځایونو کې هغوی ژوند تېر کړی دی د هغوی دې کورونو ته وګوره کنه ګوره هذا الله پاک چې دی د هغه محبوب و که غوښتل یې نو ګوره که په دنیا کې چې دی نو سکون وي او په دنیا کې خوشحالي وي او د دې ځای کې په ساز سامان مال دولت کې چې دی نو دغه وي نبي پاک صلی الله علیه وسلم چې دی الله پاک هغه هله به داسې هم ورکړي وو هغه غوښتې هم خو په دې هر څه کې چې دی کامیابي نه وه الله رب العزت چې دی نو کامیابي په پوره دین کې ښودې ده او د دې دین لپاره چې دی ګوره هغوی سختې غټې سختې تېرې کړې دي او دا سخت چې دي هغه سختې د هغوی چې دی نو یوه وخت کې قطره د هغوی ګوره نبي پاک صلی الله علیه وسلم چې دی د هغه وینې مبارک په څونه دغه سره په دې ځای باندې چې دی نو دې کفارو په کاڼو دونه ویشتې وو چې د هغه وینې په دې ځای کې چې دی نو بهېدلې وي دونه سختې هغوی چې دی نو تېرې کړي دي او مونږ خلکو ته څومره سکون دی هر سړي ته ګوره جومات خوا کې دی په کور کې قرآن مجیدونه د دنیا پراته دي او ټول د دې هر څه باوجود چې نو داسې ژوند تېراو نو الله پاک چې دی نو په دې ټایم کې باران ډېر ټیټ ورېږي باران ډېر تیز شو نور یعنې انشاءالله چې خبرې به پسې نور هم څه کړې وې خو الله پاک چې دی په مونږ د دې ځای کې زیارت مونږ وکړو الله رب العزت چې دی زمونږ دا زیارت قبول کړي الله د نبي پاک صلی الله علیه وسلم د هغه په شانتې اخلاق او د هغه چې دی نو مونږ له الله رب العزت راکړي ولې د الله په در کې هېڅ کمی نشته هغه د هغه محبوب نبي پاک صلی الله علیه وسلم دی چې څنګه دغه ورکړي و الله رب العزت مونږ خو هېڅ هم نه یو د هغه د خاورو د هغه د خپو خځلې هم نه یو د هغه د خپو خاورې هم نه یو خو نه الله رب العزت چې چاته وغواړي نو هر څه وله ورکوي نو د هېڅ شي کمی هم نشته چې الله وغواړي هر څه به مونږ له راکړي په دې ټایم کې چې دی نو باران ډېر تېز ورېږي او اسمان چې دی ګډېږي نو بس په دې ته باندې مونږ اجازت واخلو والسلام او ویډیو چې ما وکړه زما نوم جاوید اقبال دی د جیر د علاقې او مونږ چې د جمعې ورځ د راغلي یو او په دې تایید کې هم کار کولو